أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نننی درس کی بین شاء اللہ العزیز سورت آل عمران پارہ نمبر 4 آیات نمبر 97 و 96 و 97 و 98 دو آیاتونه به ان شاء الله العزیز ویلې کیږي. دینه مخکې هم د بیت الله شریف چې نو هغه ذکر ولو او اوس په دې آیت کې هم د بیت الله شریف چې نو هغه تذکره کیږي. الله جل جلاله فرمایي بیت الله شریف ته الله پاک چې نو هغه څه خصوصیتونه ورکړي دي. فيه آیات بینات مقام ابراهیم، په دې کې چې نو واضح آیاتونه دي او دغه شان د حضرت ابراهیم علیه السلام زید وردیدو د ابراهیم علیه السلام پکې دی. اوس په خانه کعبه کې آیاتونه او د هغې کې نښې نو دا ډېر شي دي. څوک چې تللی دي د هغوی هم دنیا شی مشاهدې کړي دي. په هغې کې چې کم انوارات دي، کم تجلیات دي، تر دې پورې چې نو هغه کتابونه لیکلي دي. وی د خانه کعبې چې کم طرف سمت باندې باران کېږي نو هغې طرف ته چې څومره ملکونه دي د هغې کې بارانونه هم په کثرت سره دغه شانتي په دې په نښو کې یو مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم دا هغه ځای ته ویلی کېږي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د خانه کعبې تعمیر کولو د الله په حکم باندې نو دغه تعمیر چې کله کولو نو ابراهیم علیه السلام چې بنیادونه اوچت کول او دیوال اوچت شولو نو دیوال د دنګېدو نه وروستو بیا د هغوی ته د قواضع ضرورت او حاجت پیښېدو. الله رب العزت په دغه ګټه کې دا کمال پیدا کو، د هغې کې دا حس پیدا کو چې څومره ضرورت به د اوچتوالي دنګېدو و په هغې قدر به دا ګټه چې دی نو هغه اوچتېده. څومره به چې دیوال اخوا تلو دی خوا به نو دغه شانتې د ردې سره به دا ګټه چې دی نو اخوا او دی خوا راتله. بیا د دغه سره ګټه چې دی نو هغه دومره مضبوط شي الله جل جلاله دا داسې نرمه کړله چې دې کې ابراهیم علیه السلام قدم مبارک کې ښودو نو د هغې هغه چاپ اثر پکې هم پاتې شولو. نو دغه مقام ابراهیم بیا چې کله د الله رب العزت د طرف نه چې نو حکم رالو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی نو په دغه صورت کې بیا چې نو مقام ابراهیم سره چې نو 2 رکعاته د طواف نه وروستو 2 رکعاته چې کم واجب دي دغه 2 رکعاته مونځ کول چې نو واجب قرار شول نو خلق ودا د مقام ابراهیم نه شاته کول. دا مقام ابراهیم دا د خانه کعبې د تعمیر سره نږدې دغه ځمکې کې بیا د دغې نه وروستو چې نو دی شاته مې وړلو. نن سبا دور کې که خیال مو کړی نو د هغې دپاره داسې هغه خول شانتې چې نو هغه جوړ کړی دی او په هغه خول کې هغې دننه محفوظ چې دی نو هغه خو دی. او که تاسو خیال کړی اکثر بعضې نو په دې حج کې ډېر وخت چې نو هغه په طواف په دوران کې سړی چې دی نو هغه تعجب هم ورشي، خندا هم ورشي. هلته ګڼه ډېره زیاته نو بعضې خلکو نه اکثر چې د یو نه په خطایي یو کار وشي نو شاته پسې چې څومره لړۍ روانې ټول بیا هغه کوي. نو څنګه چې نو حجر اسود ته سلام کولی نو بعضې خلک اکثر پوه نه نو هغه مقام ابراهیم ته هم سلام کوي. نو چې ته ګورې بیا به ټول خلک چې دی نو هغې ته هم سلام کوي. نو بهرحال نو دغه مقام ابراهیم اوس د هغوی دغه شانتې کړی دی دپاره د دې چې طواف کوونکو خلکو ته چې نو هغه سهولت وي. بیا د دغې نه وروستو 2 رکعاته چې نو هغه کول نو د دغې مقام ابراهیم د دغې کمر ګټې نه وروستو کول دا د ټولو نه افضل دی. او نور ټول حرم کې چې کم ځای کې هم چا دغه 2 رکعات ادا کړل دا کېږي.
دویم خصوصیت الله پاک ذکر کړي ومن دخله کان آمنا وی کم سړی چې نو هغه بیت الله شریف ته داخل شو نو دا سړی به په امن کې برابر خبر ده کده د چا قتل و غارت هم وکي او د دلترالو نو دې سړی ته به امن چې نو حاصلي د دنه په بیت الله شریف کې دنه څوک بدل چې نو هغه نشي اغستی البته دومره کولای شي چې د خوراک کاک شزونه د ته مهیا نه کی او د هغې نه مجبور شي او بهر ته چې نو هغه وځي نو داسې کولی شي خو په حرم کې د دنه قصاص چې نو هغه نشي اخیستی او دغه خو دغه دی خو وحشي چې څومره ځناور دي چې هغه د خلکو نه یریږي تریږي هغوی ته هم امن اصلي نو په حرم کې وحشي ځناور چې نو هغه هم د خلکو خواته وي او د هغه د انسانان نه نه یریږي لکه مثال په طور کې نو کوترې یا داسې نور شیزونه شول نو دا د خلکو نه لري لري تختی ته باندې نږدې شی نه هغه الوزي آلته د خلکو په خپو کې چې نو هغه کېږي پته ورته چې موږ ته څوک څه نه وایي دی دغه کېږي نو الله رب العزت وایي من دخله کان آمنا دوره پورې ولو چې د عربو جهالت دا چې نو مشهور او معروف معمولی خبرو باندې به د یو بل سره چې نو په کلونو جنګونه کول خو که په حرم کې بدن شریعت نه مخکې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې هم د هغوی به د دې چې نو هغه دومره ادب او احترام کولو د یو سړي د پلار قاتل به د یو پسې ګرځېدلو خو چې کله به هغه په حرم کې د ولیدو نو د پرې ځان نانګاره کو بل طرف ته به چې نو هغه مخکې کو خو د هغه ته به هلته څه نه وي نو ځکه الله وایي ومن دخله کان آمنا څوک چې د حرم ته داخل شو نو دا سړی به په امن کې وي دغه شانتی تفسیر جلالین په حاشیه باندې چې نو هغه د تفسیر جمل په حواله سره لیکلی دي وای د حرم د خانه کعبه چې نو هغه د سمت باندې بر د اسمانونو پورې په دې سمت کې چې نو هغه سره مرغۍ هم نشتلی لکه اوس دا د جماعت کمره ده نو په دې باندې مرغۍ اوړي راوړي پیشوګان زی هر څه زی نو آلتی په هوا باندې د خانه کعبه چې کم ځای دی په کم ځای باندې چې د خانه کعبې د کم تور غلاف چې ښکارې موږ ته دغی د دې د پاسه چې نو هغه مرغان هم نشتلی کله چې دغه ځای ته راشي نو د یو طرف ته بل طرف ته چې نو هغه شمالا جنوبا مشرقا مغربا دی چې نو هغه لار بدلی خو په دې کې پورې راپورې سیده چې نو هغه نشتلی او بیا د دې په دغه هوا کې الله پاک دغه برکت لګولی کم مرغه چې ناجوړه شي د هغه باندې څه مرض نو هغه ولګي قدرت هغه له توفیق ورکي او دې له چې کله توفیق ورکي دی په دغه هوا کې چې نو هغه د خانه کعبې د پاسه د یو سمت نه بل ته واوړي چې دی بل طرف ته اوړي دی روغ رمړ شوی نو ځکه الله وایي فيه آیات بینات ومن دخله کان آمنا دریم چې نو الله پاک فضیلت ذکر کوي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا الله د پاره چې نو هغه په خلکو باندې حج دی حج چې نو هغه پرز کړی شوی دی نو وست حج چې نو هغه به د خدای ته بچنه نو هغه سړی راځي څوک من استطاع الیه سبیلا د چا چې د ته طاقت کیږي اوس طاقت نه مراد سره نو چا سره دومره پیسې وي د سره دومره خرچه چې نو هغه چې د حج تلو چې کومه پیسې لګي هغه ولګي واپالت چې کمی خرچه کېږي دغه او د کور د واپس د راتلو پورې کده چې نو د کور خلکو د هغوی خرچه چې نو هغه د میاش لګي سلوي ورځې لګي لس ورځې لګي 15 ورځې د تلو راتلو د هغه خرچه او د واپس راتلو د کور پورې د دې سړي سره دومره پیسې موجود وي چې دا کارونه پې کېدل په دې انسان باندې حج چې دی نو هغه فرض دی که د حج چې دی نو هغه ونه کړلو د الله حکم چې دی نو د هغه مات کړلو باقاعده په دې باندې دا انسان چې دی نو هغه ګناهګار دی حدیث مبارکه کې راځي د کم سړي باندې په دې حیثیت سره چې دی نو هغه حج پره شو او دې مړ شولو فلیمت نو الله پیغمبر فرمایي برابر خبر ده د کمرې يهودیان او نصرانیه کده چې نو هغه يهودي د دنیا نه زی او که نصراني زی ځکه د باندې حج نه نو هغه پرزو دغه حج نه نو هغه ادا نکړلو البته که چرته خزوي
د هغې سره دغه مال وغیره پیسې موجود وي خو دې سره محرم نه وي. محرم معنی هغه کس چې د هغه سره نکاح نه کېږي نو د دغه شانتې کس که موجود ورسره نه نو بیا د دغې نه د عذر په بنا باندې چې نو هغه حج چې نو ساقط دی او که داسې نه نو بیا به حج کوي. ومن کفر فإن الله غني عن العالمین. چا چې کفر وکړو نو الله رب العزت بې پروا دی بې نیازه دی چې دی نو هغه د خلکو نه د عالمونه. مقصد دا دی که څوک حج فرض ګڼي او وی نه کړلو دا سړی چې دی نو هغه ګنهګار دی د به سزا چې دی نو هغه میلاویږي. حدیث کې د غواعید چې دی نو هغه منګوي الله پیغمبر د دنیا نه که یهودي او که نصراني دی. دویم یو سړی چې دی نو د حج د فرضیت نه انکار وکړو دوی چې حج په کې الیاذ بالله چا رایسته دی. اوس به زه دومره پیسې چې دی نو هغه په حج باندې لګوم او په دې جوړ باندې یو سړی چې دی نو هغه د دې حتی کو انکار وکړنو نو بیا دا سړی حقیقي کافر دی. الله وی زما د عبادت ته هیڅ ضرورت نشته زه د نه بې نیازه یم. قل یا اهل الكتاب. دویم آیات کې الله فرمای اے اهل کتابو لما تکفرون بآیات الله. تاسو ولې چې نو هغه انکار کوئ د الله د آیاتونو. والله شهید علی ما تعملون او الله خو گواه دی ګوري هغه څه ته چې تاسو یې کوئ. یعنې تاسو به چې مخکې د دې نه کمې خبرې کولې د دغه پیغمبر چې نو په وسیلې به تاسو فتح غوښتلی دا پیغمبر چې نو هغه خو تاسو منلو د دې پیغمبر بشارت خو به تاسو خلکو ته اورولو نو دا ټولو خبرې به وکولې او اوس تاسو د هغه پیغمبر چې نو انکار کوئ نو الله وایي ستا د پوهې چې نو هغه ته تقاضا نه ده. اهل کتاب استاسو د علم او استاسو د پوهې دا تقاضا نه چې تاسو د الله پاک د آیاتونو انکار وکړئ. نو ځکه ورته الله وی قل یا اهل الكتاب اے پیغمبر تو وای د اهل کتابو ده لما تکفرون بآیات الله ولی انکار کوي تاسو د الله د آیاتونو. والله شهید علی ما تعملون الله چې نو هغه گواه دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. فیه پدې کې آیات نخې دی بینات واضح کارا مقام ابراهیم او زید ودریدو د ابراهیم مقام ابراهیم. ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شو بده کې نو هغه شو په امن کې. ولله او الله د پاره علی الناس په خلق باندې حج البیت حج د بیت الله دی یعنی فرض د حج. من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري دې طرف ته دتللو. ومن کفر او څوک چې انکار وکړي فإن الله نو بشک الله پاک غنی بے پروا دی عن العالمین د عالمونه. قل وای ورته یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لما تکفرون ولی انکار کوي تاسو بآیات الله د آیاتونو د الله. والله الله پاک شهید گواه دی علی ما پاک سبحانه تعملون چې تاسو یې کوئ. فیه پدې کې آیات نخې دی بینات ښکارا مقام ابراهیم او مقام ابراهیم دی. ومن دخله او څوک چې داخل شو پدې کې کان آمنا نو هغه شو په امن کې. ولله او الله د پاره دی علی الناس په خلق باندې حج البیت حج د بیت الله. من استطاع الیه سبیلا څوک چې طاقت لري دې ته دتللو. ومن کفر او څوک چې انکار وکړي فإن الله نو بشک الله پاک غنی بے پروا دی عن العالمین د مخلوقونه. قل وای ورته پیغمبر یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لما تکفرون ولی انکار کوي تاسو بآیات الله د الله د آیاتونو. والله الله پاک شهید گواه دی علی ما پاک سبحانه تعملون چې تاسو یې کوئ.